د پښتو وطن دی که د هغوی هر څومره په زړه باندې بوجي خو د خپلې تنبې او د خپلې دروازې پښتانه قدر کوي، د هغې عزت کوي، د هغې احترام کوي. موږ چې د هر پښتون دروازې لتلي یو د هر قسم سختې او مشکلې دشمنۍ په سلسله کې نو موږ د هغوی په تنده باندې بدنما داغ نه دی لیدلی. دا راته ووایي چې د ټول نه تاسو خو ډېرې روغې کړي خو د ټول نه مشکل ترین روغه چې هغه ډېره زیاته ګرانه تاسو ته ښکارېده هغه کومه یو ده؟ دا راته ووایي چې په بونیر کې د دشمنو کمې غټې غټې وجې دي او د هغې د وجې دشمنۍ جوړې شوي دي، جایداد دی یا نور څه وجوهات؟ آیا داسې شوي دي چېرته د سیاسي مفادو یا د ذاتي مفادو لپاره چا د روغو خلاف کړی دی چې یاره داسې نه ده پکار؟ السلام علیکم باچا جی. وعلیکم السلام کامران جمال صاحب، ډېره مهرباني، شکریه، ډېره مننه، ډېره مهرباني. باچا صاحب دا راته ووایي چې تاسو مونږ د بونیر په قامي جرګه کې ګورو هغه ځایونه په کوم ځایونو کې چې دشمنۍ دي، تربګنۍ دي، خلک د یو بل د وینو تږی دی، تاسو مونږ په دغې کې نو چې تاسو روغې کوئ څه ګڼئ تاسو چې تاسو خپل بچپن په څنګه ماحول کې جوړ کړی چې ستاسو داسې شخصیت سازي شوې ده؟ زما بچپن هم د دې قسم خبرو نه وتی خانداني ته ورو جی او د هغې په بنیاد باندې ما ضروري وګڼله چې د خپل ژوند او خپل وخت چې دی د پښتنو د دشمنو د خاتمې، د هغوی د تربګنو د خاتمې، د هغوی د ځمکو د تنازعو، د هغوی د نورو هغه مسایلو چې د هغې په نتیجه کې پښتانه قتلېږي چې د هغې مخنیوی وکړمه نو د هغې دپاره مونږ د دې اصلاحي جرګه چې ورته وایي، قامي جرګه چې ورته وایي، د دې یو سلسله شروع کړې ده او انشاءالله تعالی ډېره په کامیابۍ روانه ده. تر دې وخته پورې د هغې ډېر مثبت او ښه رزلټ راځي. باچا جي دا راته ووایي چې کله تاسو په لومړي ځل باندې لاړ شئ د دوو فریقینو خواله او د روغې خبره ورته کوئ د هغوی په لومړني ځل باندې څه د هغې څه ستاسو سره رویې؟ د هغوی د پښتو وطن دی که د هغوی هر څومره په زړه باندې بوجي خو د خپلې تنبې او د خپلې دروازې پښتانه قدر کوي، د هغې عزت کوي، د هغې احترام کوي. موږ چې د هر پښتون دروازې لتلي یو د هر قسم سختې او مشکلې دشمنۍ په سلسله کې نو موږ د هغوی په تنده باندې بدنما داغ نه دی لیدلی، موږ د هغوی په تندي باندې خفګان نه دی لیدلی، بلکې هغوی سره موږ سره ډېر په پراختلی، په مینه او په محبت باندې خبرې شروع کړي دي چې دغه زموږ دپاره د کامیابۍ باعث ده. دا راته ووایي چې د ټول نه تاسو خو ډېرې روغې کړي خو د ټول نه مشکل ترین روغه چې هغه ډېره زیاته ګرانه تاسو ته ښکارېده هغه کومه یو ده؟ د ټولو نه مشکل ترین روغه روغې خو هسې هم ګرانې دي خو د ټولو نه مشکل ترین روغه هغه روغه و چې په هغې کې د یو فریق نه 7 مړي شوي او د بل فریق نه هېڅ نه شوي. نو زه د هغې 7 مړو هغه خاندان ته مبارکبادي پیش کوم، د هغوی حوصلې ته، د هغوی استقامت ته چې هغوی له جرګه لاړه او د جرګې دعوت هغوی قبول کو او هغه دشمني چې هغه په رشتهدارۍ کې دننه وه هغه په دوستۍ کې بدل شوه. دا راته ووایي چې دا خو ډېر مشکل چې دوه فریق بالکل د یو بل دشمنان یې څنګ تاسو وي د یو بل نه 7 مړي کړي دي د هغوی بیا د روغې په ټایم کې د ضمانت څه طریقه کاري څنګه جرګه هغه کنوینس کړي؟ هغه چې کله موږ د هغوی په منځ کې خبرې ختمې کړو فیصله وکړو په هغه ورځ موږ ډېر لوی تعداد کې خلک راغوښتې په جومات کې یو فریق هم راشي بل فریق هم راشي او د خدای په کلام باندې لاس کېږدي چې د نن نه بعد به موږ نن دشمنان نه یو، موږ به د یو بل وینه نه تویو بلکې د نن نه بعد به موږ د باقي ژوند درونو په شان تېرو او په هغې کې د خلکو اکثریت دومره موجود وي چې د یو فریق دپاره دا ممکن نه چې هغه خلاف ورزي وکړي. دا راته ووایي چې په بونیر کې د دشمنو کمې غټې غټې وجې دي او د هغې د وجې دشمنۍ جوړې شوي دي، جایداد دی یا نور څه وجوهات دي؟ په بونیر کې د دشمنو د ټولو نه لویه وجه چې دا جهالت دی، لا علمي ده، بې اتفاقي ده، اختلاف دی، تربګني ده. او که مونږ جهالت ختم کو، مونږ تعلیم طرف ته لاړو، مونږ تربیت طرف ته لاړو، عدم برداشت رویو کې مثبت تبدیلي مونږ راوسته نو انشاءالله تعالی بونیر کې څنګه مخکې د امن یو ګهواره وه دغه شان به په مستقبل کې هم بونیر د امن یو ګهواري څنګه چې مونږ وینو په انټرنیشنل دنیا کې د بعضې ملکونو په بعضې ملکونو کې د جنګ او د خانه جنګۍ په اړه کې مفادي آیا داسې شوي دي چېرته د سیاسي مفادو یا د ذاتي مفادو لپاره چا د روغو خلاف کړی دی چې یاره داسې نه ده پکار یا په شیشه داسې شوې ده؟ عوام هر نمونه خلک په معاشره کې وي د خیر کار کوونکي وي
د خیر په لار کې رکاوټ اچونکي وي کوشش هر نمونه کېږي خو جرګې خپل کوشش کوي خپل محنت کوي او خپل جدوجہد کوي هغه منفي عناصر چې دی هغه منفي کوي چې هغه مثبت خلک چې دی هغه باندې کوشش کوي او کوشش دا کوي چې کم خلک په دې کې رکاوټ اچي د هغوی لاسوهنه په دې کې چې دی هغه بهر کړي او دا دشمنی چې دی دا په روغه جوړه کې بدل کړي. دا راته وایي چې په جرګو د پښتنو په جرګو باندې زیات تر نن سبا دا اعتراض کېږي چې د پښتنو جرګې را روان نسل نه تیاري. آیا به حیثیت بنیاد قومي جرګه مشر تاسو را روان نسل تیاروي؟ تاسو څه ګڼئ چې را روان دور ستاسو کردار به څوک بیا نبوي؟ دا خبره جرګه د پښتنو تاریخي ورثه ده او دا چې څنګه دا جرګه دا په روان نسل کې دا په روان نسل کې روانه ده دشمنۍ ختمي. د جرګې په یو ټیم کې هم د پښتون په معاشره کې کردار ختمېږي نه کردار منفي کېږي نه او چې ورځ تېرېږي جرګه یو داسې دغه دی چې د هغې متبادل نشته او خامخا به یو پیره که هر څومره لرې لاړ شي په پښتون قوم ته چې دا د مشرانو نه په ورثه کې کومه جرګه پاتې شوې ده واپس په دې جرګې طرف ته راځي. جی اخر سوال مې دا دی باجاجي چې دا راته وایي چې د جرګې غټه ناکامي تاسو څه ګڼئ یا د جرګې په نظام کې تاسو کمی څه محسوسوئ؟ د جرګې په نظام کې غټه ناکامي او کمی زه عدم دلچسپي چې د خلکو دلچسپي نه که د خلکو دلچسپي پیدا شوه او کم وخت چې دوی خپلو بچو له خپل ځمکو له خپل ذاتي کاروبار له ورکوي که دوی په هفته کې یوه ګنټه هم دې خبرو له ورکړه چې هغه د دوو پښتنو په منځ کې صلح وکړي نو دا جرګه به کامیابۍ او کامرانۍ طرف ته ځي. باجاجي ستاسو خبره ډېر اثر لري ډېر خلک خون اوري ډېر ښه محفلونو کې کښېنئ اخري نصیحت په پښتنو ته څه کوئ؟ زما پښتنو ته نصیحت دا دی چې د یو بل د ګریوان نه لاس وباسئ. کومه مسله چې د شلو مرګونو نه وروسته حل کېږي هغه د شلو مرګونو نه مخکې په خبرو اترو په ذریعه حل کېدی شي. رواداري پیدا کوي عدم برداشت ختم کوي د یو بل سره ورورولي پیدا کوي او د دنیا دا مختصر ژوند په مینه او په محبت او په سوکالۍ خپل کوي. باجاجي تھینک یو سو مچ. ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مهرباني.